कुरान पाक के अल्लाह रब्जुल जलाल द इंसानी सुकून तज़किरा कई। अल्लाह पाक फरमाई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वदे की बुनियादम ता खबरदारी वर्कड़ी कीगी चे द अल्लाह पर ज़िक्र सरा ज़ुड़ुनो ता इत्मीनान मिलावीगी। द ज़ुड़ इत्मीनान द ज़ुड़ सुकून द अल्लाह पर ज़िक्र द अल्लाह पर यादवलो की प्रोते बंदा चे अल्लाह यादई द अल्लाह द तरफना हर किस्मा रहमतुना पदे बंदा नाजिलीगी। आउकम मजलिस के चे द अल्लाह द नुम वर्द कीगी, वजीफ़ा कीगी, तज़किरा कीगी। पहागा मजलिस बांदे द अल्लाह पाक द तरफना रहमतुन नाजिलीगी। आउ दगा मजलिस चिकला तकमील त उरसी आउ खलक ख्वारिशी द्वीला ख्वारिशी विनवी चे अल्लाह पाक द द्वी बखना और मग़फ़िरत करी वी। नदे पवजा अल्लाह पाक मोंग तासो ता द ज़िक्रुल्लाह तरगीब और तालीम रा कई। यौज़े की द अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद मुबारक दे तासो मा याद के ज़ब तासो याद कम। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई फ़ज़कुरूनी तासो मा याद के अज़कुरकुम ज़बस्तासो ज़िक्रुकुम तासो बा याद कम। क बंदा वही चे द फरिश्तों पा मजलिसुनो के ज़मादा नुम वाखिस्तलिशी दल पकार दी चे दे पखपल मजलिसुनो के द अल्लाह पाक मुबारक नामा वाखली और द अल्लाह ज़िक्र उकी। दुनिया के द दुनिया दा जिंदगी द परेशानो डकवी कल द औलाद द तरफा कल द दुनियावी माल साजो सामान द तरफा कल द खपल सेहत द तरफना मुख्तलिफ किस्म परेशाने मख तराशी और द हक़ परेशानो दल्ला सदा इंसान बे आराम और बे सुकूनवी न दरवज़ सुकून शता न द शपे खूब प आराम शता दे बेकरारवी बेचैनवी न दगे बेकरारे दगे बेचैने ख़ातिमा अल्लाह खौदले दा। कुरान पाक के अल्लाह मुंगो तासुला बेहतरीन वजीफ़ा राकड़ दा चे दा वजीफ़ा शुरू के बेकरारी बेचैनी और टोल परेशाने दा बदर न ख़त्मिशी और द सुकून और द आराम और द चैन ज़िंदगी बद नसीब शी। आगा बेहतरीन वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन पदे आयत मुबारक के खई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार प ज़िक्र द अल्लाह बांदे ज़ुड़ुनो ता इत्मीनान और सुकून मिलावीगी। द अल्लाह मुबारक नामा बार बार अगिश्तल पकार दी। बिया द अल्लाह ढेर खुली खुली नमून दी
څنګه چې د الله پاک صفتونه ډیر دي نو داسې صفتی نمونه هم ډیر دي. کتاب لیکلی دی د الله پاک صفتی نمونه ټول 3000 دي. 3000 نمونه د الله صفتی شتا. پدې کې 1000 نمونه داسې دي چې هغه الله د هر چا نه پټ ساتلی دي او صرف فرشتو ته الله د هغې نمونو علم ورکړی دی. د فرشتو نه غیر د 3000 نمونو کې دا 1000 نمونه هیڅ چاته هم نه دي معلوم. صرف فرشتو ته دغه 1000 نمونه معلوم دي او 1000 نمونه داسې دي چې هغه د پیغمبرانو نه غیر هیڅ چاته نه دي معلوم. صرف دغه 1000 نمونه الله ټولو پیغمبرانو له ورکړي دي. دوی نه علاوه بل چاته معلوم نه دي، د هر چا نه پټ دي. پاتې 1000 شو، په هغې کې 300 نمونه په تورات کې راغلي دي او 300 نمونه په انجیل کې راغلي دي، 300 نمونه په زبور کې راغلي دي. پاتې 100 شو. په هغې 100 کې یو کم 100 نمونه زمون قرآن پاک او د حضور علیه السلام مبارکو احادیثو کې راغلي دي. یو نوم پکې پټ دی او هغه پټ نوم هغې ته ویلی شي اسم اعظم. نو هغه اسم اعظم هیڅ چاته هم نه دی معلوم. الله پټ ساتلی دی او چاته چې الله وغواړي نو د هغې اسم اعظم باره کې علم او پوهه ورکي. نو بیا د دې اسم اعظم په باره کې ګڼ شمېر احادیث راغلي دي. بعضې حدیثونو کې راغلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې کې اسم اعظم پټ پروت دی. بعضې حدیثونو کې راغلي دي آیت الکرسی، په دې کې اسم اعظم پټ پروت دی. بعضې حدیثونو کې راغلي دي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، په دې کې اسم اعظم پټ پروت دی. بعضې حدیثونو کې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم، په دې کې اسم اعظم پټ پروت دی. بعضې حدیثونو کې راغلي دي درود شریف کې اسم اعظم پوشیده پروت دی. بعضې حدیثونو کې راغلي دي استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، په دې استغفار کې اسم اعظم پټ پروت دی. داسې مختلف روایات دي او د اسم اعظم کمال بداوي چې یو ځل د اسم اعظم واغشتو او د دې نه پس د څه سوال وکړو د دعا نه لاس په مخ راښکلو له به موقع نه میلو چې ستا سوال به پوره شوي. نو اسم اعظم په دې مختلفو کلماتو کې پوشیده پروت دی خو معلوم نه دی. نو د دې وجې نه دا کم کلمات او کم الفاظ مې ستاسو وړاندې ذکر کړل، دا الفاظ وایې او د دې نه پس د الله نه جائز امور غواړئ، جائز کارونو باره کې سوال کوئ، نو ممکن ده چې الله پاک به ستاسو مراد پوره کوي، دعا به قبلوي. د الله دغه صفتي 3000 نمونه د هغې تقسیم مم وکړو. په هغې کې یو نوم دی اسم اعظم دی چې هغه پټ پروت دی. بعضې احادیثو کې راغلي دي وایي د الله چې څومره ډېر صفتونه دي
دغه ټول صفتی نمونه چې واخلې او د هغې نه پس سوال وکړې نو قبلیږي به. د الله صفتی نمونه دي قرآن او حدیثو کې شته 99 نمونه دي. دغه چې چا اسماء الحسنا د دې تذکره وکړه د دې ذکر او وظیفه چا وکړو بیا دعا وغوسته اوس چې د څه دعا مو غوسته هغه به قبلیږي. خو بعض علماو فرمایلی دي وی ټول صفتی نمونه یو خوا کا او یو د الله پاک ذاتی نوم الله دا بل خوا کا. نوې دا صفتی نمونه که ډیر زیات شي په تعداد کې د الله د ذاتی نوم اسم ذاتی ته نه رسی الله د دې نوم ته یو صفتی نوم نه رسی. او که بنده وایي چې د الله ټول صفتی نومونه واخلم نو بس صرف دا یو د الله نوم دی علی په دې کې هغه ټول صفتی نومونه راجمع دي چې یو ځلې وي الله او بیا د الله نه سوال وکړو د بلا په مخ باندې لاس نی راخکلی چې د سوال به پوره شوي. د الله د نوم ډیر طاقت او ډیر لوی برکت وي او مونږ ته د هغې پته نه لګي. مخکې زمانه کې تیرې شوې ډېرې زمانې داسې دي چې په هغې کې مثالونه تیر شوي دي. خلکو به یو ځل د الله نوم واغېسته او سوال به وکړ ناممکن کار به ممکن شو او به شو. خلکو به بسم الله الرحمن الرحیم اووی او په لوی دریا به ورګډ شو پورې به ووته چې هغه غاړه به واوړېده نو پینسۍ به هم نوې لمدې شوې. نو تیره زمانه کې دغه مثالونه تیر شوي دي. په دې زمانه کې د الله نوم خو څه کې مونږ دا ټول قرآن وظیفه کو تلاوت کو ختم کو د هغې نه پس هم زمونږ سوال نه قبلیږي. په ډېرو پریشانو کې راګیر یو د قرآن یو ختم نه ډېر ختمونه وکړو د هغې باوجود زمونږ پریشانۍ نه ختمیږي. د تیرې زمانې او د دې زمانې دا فرق ولې راغلی دی؟ په تیره زمانه کې چې کم خلکو هغوی به د خوراک لحاظ ساته چې کم حلال خوراکو ابه کو کم چې حرام خوراکو هغې نه به ځان ساته. چې کله خېټه کې حرام پراته وي هغه که په هر شکل حرام ورغلی وي په بدن باندې جامه او لباس دا حرام وي یا په خېټه کې دننه رزق او خوراک حرام وي او بنده که بیا دا ټول قرآن یو سلزله الله ته وړاندې کي دا قرآن خپل برکت شته خو دا پتا اثر نه کوي ځکه چې دننه حرام پراته دي. موسی علیہ السلام په لار تېرېده یو سړی یې ولیده هغه د سترګو نه اوښکې روانې وې او څه پریشانی به وه نو د الله نه سوال کو په جړا جړا یې الله نه غوښتنه کوله. موسی علیہ السلام پې تیر شو او چې واپس راتلو په هغه لاره چې وې کتل هغه سړی بیا هم جاړي او خپل زاری منت او جړا فریاد الله ته کوي سترګو نه اوښکې روانې دي. موسی علیہ السلام کلیم الله دی الله سره به خبرې کولې. نو موسی علیہ السلام الله ته وی پروردگارا ما ته خدا پته ده چې ستا یو بندا تا ته یو ځل آواز وکړي نو د هغه د آواز ختمېدو نه مخکې د هغه مسله حل شوي دی خو وختي داسې یو شان جاړي سترګو نه اوښکې روانې او جړا فریاد درته کوي بیا هم پې رحم نه کوې.
دعا ولا نه قبله الله پاک وتو فرمایل چې موسی دا کم بنده چې جاړي د سترګو نه اوښ کې روانې دي که د سترګو نه اوښ کو په ځای وینې روانې شوې نو به وله دعا قبوله نه کم موسی علیه السلام تپوس کوي پروردګاره څه ګناه یې کړې ده چې ته وله په وینو باندې وجاړي بیا هم نه قبلې الله پاک ورته فرمایي په خېټه کې دننه خوراک حرام پروت دی د دې حرام خورې د وجې نه زه د سوال او دعا دا نه پوره کوم نه قبلوم تیره زمانه کې خلکو د حرام خورې نه ځان ساته هغوی به یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم ووي او په لوی دریاب به ورګډ شو هغه غاړه به وړېده شلوار او پینسې به بیا هم اوچې وي لوند شوې به نو رابعه بصریه رحمت الله علیها او په دغه دور کې حسن بصری رحمت الله علیه دا دوا مشهور بزرگان تیر شوی حسن بصری راغلی دی او د دریاب له اوبو د سطح باندې جانماز خور کړی دی د اوبو د پاسه او نفل ته ولاړ دی په دریاب کې د اوبو د پاسه جانماز خور دی دی په نفل ته ولاړ دی نه دا جانماز لون شوی دی او نو اوبو کې ډوب شوی دی رابعه بصری تیرې دا دته وی حسن بصری ستا د پاره نور د عبادت زه نو چې تا په دې اوبو د پاسه نیت تړه او بیا رابعه بصری سره جانماز او داسې هوا کې اوچت اوویشته او په خپل په هوا اوچته شو په هغه جانماز په هوا کې ودرېدا او بیا هغه 2 رکعات نفل کړی دي په تیره زمانه کې دا کرامات ښکاره کېدل وجه دا وه چې خلک پاکو د حرامو نه ځان ساتلی او په دې زمانه کې که څوک ثابت قرآن سم ډېر ځله ختم کی او سوال پې کوي دعا نه قبلیږي ځکه چې خېټه کې حرام پراته وي بهرحال د حرام خورې یا د حلال خورې ځان له یو عنوان دی نن زما عنوان د ذکر الله او د الله د یادولو باره کې دی چې الله یادې نو چې یو ځل د الله ته آواز وکړو ستا آواز الفاظ بلا په خوله وي چې ستا مدد بچي وي ځکه الله ډېر غیرتي بادشاہ دی یو مشرکو هغه د بت عبادت کو شپېته او یا کاله عمر دی روزانه به دغه بت ته ناستو او دغه بت ته आवाज کو یا صنم یا صنم صنم بت ته هم ویل شي او محبوبه ته هم ویل شي ندی مشرک دی خپل بت ته आवाज کو روزانه یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم پدې الفاظو کې شپېتو یا کال تیر کړی دی یو ځل خیال نو په خطا د یا صنم پځې یا صمد دخل نه وته یا صنم اے بوتا نو په خطا باندې قصدن عمدن نا خطا دخل نه وتل یا صمد صمد خو زمون د الله نامه ده خوږه او بهترینا خوندور نامه ده چې الله دا نومه په خطا دخل نه وته دي الفاظ په خل لا پوره شوی نه دي چې فورا وت आवाज راغله د لبیک یا عبدی زه حاضر ام زما بندا چې دې بندا دا الفاظ ووریدل پد باندې غونی زیګ شوي او بوتله لته ورکړه او چته ور اخلاصې کو
شپیت او یا کال میں درتا آواز کړی دی یا صنم مال دې هیڅ فایده را نکړه او نن د خولې نه په خطا یا صمد ووتو قصدن مې نه دی ویلې په خطا د خولې نه یا صمد ووتو الله داسې غیرتي باچا دی چې په یو ځل په خطا سره مال واپس جواب هم راکړ لبیک یا عبدی. الله غیرتي بادشاہ دی تو ته یو ځل آواز وکړه نو ستا سوال اوري ستا دعا به قبول کی. خدا نور کوایف پورا کول پکار دی چې د خېټې نه حرام اوزي پتن باندې لباس حلال او پاکیزه شي ذهن نیت سوچ ارس صفا شي او پزړه کې د الله معرفت او محبت پیدا شي نو دا هر سبب یا استا شي. موسی علیہ السلام لیوزل سخلق راغلل او وتوی چې توی چې الله اومنه او د الله عبادت او بندگی شروع کې موږ به الله اومنو عبادت او بندگی به شروع کو. خدا راته وای چې الله کوم زوسیږي کچته ور دري وی چته کوری وی چې ول په جرګل اړ شو بیم وینو او عبادت بم شروع کو. موسی علیہ السلام ته د دې خبرې جواب نو ورتلو فوراً الله پاک جبرائیل علیہ السلام رولېګو وته فرمایي چې الله سلام وای د سلام نه بعد د توي چې د خپل قوم ته دیو فرمایا چې ستا د الله نو کور شتا نو ور او نه در هیڅ هم نشتا ستا الله د خپل بنده په زړه کې اوسېږي چې دا زړه د صفا کو نو پدې کې بیا الله اوسېږي دا زړه دا د الله کور دی. بنده چې په زړه کې ګند ساتي هغه کور کې الله نه اوسېږي هغه کور کې الله نه وي. بنده چې زړه صفا کی نبی پکې الله اوسېږي. د خپل زړونو دا ګن به پس صفا کو چې څوک الله الله ډېر ډېر وای زړونه به صفا شي دا ګن به ته پشا شي او دا به بیا د الله کور شي. حدیث مبارک کې راغلی دی لکل شیء ثقالۃ د هر یو سیز د پاره چمک وستون کې یو شی وي. ثقاله تاسو په چې بوټان او سپلې پالش کوي دی برش ته ثقاله وای چمک تی وباسي یا د اوس په نزنګ لړکې نو دی ریګمال تا ثقاله وای یا په شیشه باندې کپڑا وخینو دا کپڑے صفاکی چمک تی وباسي دا کپڑا دی ته ثقاله وای. نو حضور علیہ السلام فرمائی لکل شیء ثقالۃ د هر شی د پاره پاکون کی ثقالوی وثقالۃ القلوب ذکر الله د زړونو د پاکیت او د چمک وستو د پاره د الله ذکر دی چې بنی آدم ډیر ډیر الله 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 وای الله بد د زړه صفا کی بیا بدا کور د الله شي. الله پاک دې زمونږ او تاسو د زړونو د ذکر الله د پاره صفا کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.